Gene transfer from parent cell into daughter cell in cell cycle mitosis and meiosis. یعنی څنګه طریقې سره جین چې کوم دی نو د پیرنټ سیل نه ډاټر سیل ته ځي. نو ډیویژن عام طور باندې دوه قسمه دي، یو مایټاسس دی بل میاسس دی، او عام دغه کې چې کوم دی نو د پروسس ته سیل سایکل هم وایي. نو په سیل سایکل کې د جین ترانسفر چې کوم دی څنګه کیږي، یعنی یو مور او پلار دی د هغې نه جین چې کوم دی بچو ته څنګه ځي، او بیا چې کوم زایګوټ جوړ شي نو په زایګوټ کې د یو سیل نه چې دوه سیل جوړیږي نو هغې کې جین څنګه طریقې سره ترانسفر کیږي. دا سیل سایکل دا موږ سره سیریز اف ایونټس دي چې پای کې سیلولر کمپوننټس ډبل شي. سیلولر کمپوننټس مطلب دا سیل ممبرین شو، سیل آرګنیلیز شو، ډي ان اے شو، آر ان اے شو، پروټین شو، سالوډ شو، سالوینټ شو، دا تمام سیدونه چې کوم دي نو ډبل شي، او د هغې نه بعد چې کوم دی نو دا د یو بل نه سپریټ شي، نو د یو سیل نه دوه سیل جوړ شي. اوس دا چې کوم د سیل سایکل فیزز دي نو هغه دوه دي، یو ته انټر فیز وایي او بل ته مایټاټک فیز وایي. نو په انټر فیز کې چې کوم نیو سیل موږ سره جوړ شي، یعنی زایګوټ دی هغه ډومبي ډیویژن وکړي نو د هغې نه چې کوم دوه سیل جوړ شي نو هغه دواړه سیل چې کوم دی نو هغه انټر فیز به وکړي، او انټر فیز کې به هغه درې مختلف فیزز کې تیریږي، یو G1 دی، یو S دی، G2 دی، او د هغې نه پس به چې کوم دی کله سایز کې غټ شي هغه سیلز نو موږ سره به بیا فردر هغه ډیویژن کوي، او هغې ته چې کوم دی نو مایټاټک فیز یا سایټوکاینسیس ورته وایي. یعنی فرض کو دې دی کې چې کوم دی دا موږ سره سپرم دی او دا ایک دی، سپرم او ایک کمباین شو، دې نه موږ سره پردل کې جوړ شو زایګوټ. اوس دا زایګوټ په اول نه انټر فیز کوي، د انټر فیز نه بعد به چې کوم دی دا بیا ډیویژن فیز وکړي نو دا به دوه سیل جوړ کړي. اوس چې کوم دوه سیل دې نه جوړ شي نو هغه دواړه سیل به اول نه انټر فیز وکړي، او د هغې نه پس به هغه چې انټر فیز کې خپل سایز غټ کړي، خپل ارګنري ډبل کړي، او تمام سالوټ او سیل ممبرین ډبل کړي، د هغې نه پس به هغه بیا ډیوایډ شي او ډیویژن فیز به وکړي. نو دا پروسس دس از نون ایز سیل سایکل. اوس موږ سره دا چې کوم دی نو یو سیل دی، په دې سیل کې کوم دی نو ډي ان اے ده او هغه د کروموسوم په شکل کې ده. اوس کروموسوم کې دوه قسمه کروموسوم دي، یو ته سنگل کروموسوم وایي، یو ته ډوپلیکیټ کروموسوم وایي. نو دا لومبی چې کوم سیل ورکړی دی نو دې کې کوم کروموسوم دی یو ریډ کلر کې دی او بل چې کوم دی ګرین کلر کې دی، ته دراصل سنگل کروموسوم وایي. او چې کله دا سنگل کروموسوم یعنی دا هغه زایګوټ دی دې موږ سره پروسس وکړي انټرفیز والا، نو دې د خپل سنگل کروموسوم چې کوم دی نو دا یو ځان ته دا ریډ والا ځان ته کروموسوم بل کرومیټډ جوړ کړي، او دا شان دا ګرین والا ځان ته بل کرومیټډ جوړ کړي، نو دې د سنگل کروموسوم نه ډوپلیکیټ کروموسوم ته بدل شي. نو سنگل کروموسوم هغه دی چې په سنگل کرومیټډ باندې مشتمل وي، او ډوپلیکیټ کروموسوم هغه دی چې هغه موږ سره په 2 کرومیټډ باندې مشتمل وي. اوس د 2 کرومیټډ والا چې کوم کروموسوم دی نو دی بیا موږ سره مایټاسس کوي، نو په مایټاسس کې په سنټرومیر باندې دی د یو بل نه سپریټ شي، او بیا موږ سره یو طرف ته چې کوم دی نو دا ریډ کرومیټډ لاړو، ورسره چې کوم دی نو دا ګرین، او دا شان دی بل سایډ ته یو ګرین ورسره ریډ کرومیټډ، او په ریزلټ کې چې کوم دی نو موږ سره دوه سیل جوړ شو. اوس په یو کې چې کوم دی نو سنگل کروموسوم ریډ موجود دی، بل کې سنگل کروموسوم ګرین موجود دی، دا شان دلته سنگل کروموسوم ریډ موجود دی، او دلته کې سنگل کروموسوم ګرین موجود دی. اوس کله دی دا اورال پیټرن وې نو په دې اورال پیټرن کې چې کوم دی نو موږ سره دلته چې کوم کروموسوم نمبر دی نو دا 2 ان دی 2 دی، خو دا سنگل کروموسوم دی. دلته کروموسوم نمبر دی 2 ان دی، خو دا ډوپلیکیټ کروموسوم دی. دلته کروموسوم نمبر 2 ان دی، خو ډوپلیکیټ دی. دلته کروموسوم نمبر موږ سره 2 ان یعنی یو طرف ته لاړ او 2 ان بل طرف ته، نو دا موږ سره کوم دی نو سنگل کروموسوم، او دې کې موږ سره 2 ان والا نیوکلیس جوړ شو او 2 ان والا نیوکلیس جوړ شو.
نو دا موږ سره چې کوم دی نو په سنگل کروموسوم باندې مشتمل دي. یعنی چې دا غونډ سیل سایکل وګورئ د یو انډ نه واله تر دې بل انډه پورې کروموسوم نمبر نه دی ډبل شوی. په هر سټیج کې چې کوم دی نو کروموسوم نمبر 2 ان دی 4 ان ته نه دی کنورټ شوی، ټول 2 ان دی. خو په دې کې کوم دی نو دا کروموسوم موږ سره د سنگل کروموسوم نه صرف ډوپلیکیټ کروموسوم ته بدل شوی دی، او هغه ډوپلیکیټ کروموسوم چې کوم دی نو هغه په سنټرومیر باندې مات شوی دی او واپس یې کې سنگل کروموسوم ته کنورټ شوی دی. نو موږ سره د دې یو سیل نه چې کوم دی نو په ریزلټ کې دوه سیل جوړ شي، یو سیل تنه دا جوړ شي او یو سیل تنه دا جوړ شوی دی. او دې پروسس ته دراصل څه کې this is known as the cell cycle. اوس د سیل سایکل پروسس کې چې کوم موږ سره د سنگل سیل نه دوه سیل جوړ شو، نو دا موږ سره په مختلف سټیجز کې تیریږي. یو د چې کوم دا سټیج دی یعنی د نه واخله د پورې چې د سنگل کروموسوم دا 2 کروماتید ډوپلیکیټ کروموسوم ته کنورټ شوی دی او د تمام ارګینلی او تمام دا چې کوم دی نو هغه انکریز شوی دی، نو دې ته کې انټرفیس. او بیا د دې نه واخله تر دې پورې دا یو سیل چې کوم دی نو موږ سره ډیوایډ شوی د نه دوه جوړ شوی دی، نو دې ته دراصل کېږي ډیویژن فیز. نو هر سیل سایکل په دوه حصو باندې مشتمل دی، یو ته وی انټرفیز او بل دوی ډیویژن فیز. سیل سایکل کې چې کوم دی نو موږ سره دوه حصې شو، یو انټرفیز او بل ډیویژن فیز. نو دې ډایګرام کې چې کوم دی د پینک کلر ته وګوره، دې نه والا دې پورته چې کوم پینک کلر دا ایرو دی دا داسې راغلی، نو دا غونډ انټرفیز دی. په دې انټرفیز کې لومبی چې کوم پیز دی چې یو سیل موږ سره سپرم او زایګوټ نه کمبینیشن نه جوړ شي، سپرم او ایگ زایګوټ جوړ شي، او بیا زایګوټ چې کوم دی نو لومبی موږ سره G1 پیز کوي. یا زایګوټ ډیوایډ شو داغه نه دوه سیل جوړ شو، نو هغه دواړه سیل باول نه G1 پیز کوي. نو په G1 کې جنرال گروث کیږي، یعنی ارګنری پکې جوړیږي، سالوډ پکې جوړیږي، پروټین پکې جوړیږي او ډیفرنٹ ادر مالیکول پکې جوړیږي. بیا دا چې کوم اس پیز دی نو په دې کې گروث او ډي ان اے ریپلیکیشن کیږي. نو ډي ان اے ریپلیکیشن مطلب دا دی چې سنگل کروموسوم چې په سنگل کروماتید باندې مشتمل وي، هغه موږ سره ډبل کروماتید کروموسوم چې ډوپلیکیټ وته وي نه ته کنورټ شي. هغه ډوپلیکیټ کروموسوم په تل کې چې کوم دی په G2 پیز کې د سیل چې کوم دی نو فردر گروث هم کیږي، او هغه چې کوم دی ارګنری او تمام چې کوم نور د لپاره د ډیویژن لپاره تمام پروټین او انزایم ضرورت هغه جوړ کی. نو د دې G1 نواله تر دې اس او اس نوال G2 پورې دی ټول ته دراصل انټرفیز وي. بیا د نه پس چې کوم پیز شروع کیږي ته مایټاټیک پیز وي یا ته ایم پیز وي. نو په مایټاټیک پیز کې لومبي فروفیز دی، بیا پروټومیټا پیز دی، بیا میټا پیز، بیا اینا پیز، ټیلو پیز او سایټوکاینسس. نو دا چې کوم د پروپیز نه واخله تر دې ټیلو پیز پورې د کیروکاینسس، کیریو مین ډیویژن اف نیوکلیس ته کی، او دا چې کوم سایټوکاینسس دی نو دا ډیویژن اف سایټوپلازم. نو یو سیل موږ سره ډیوایډ شي په دوه سیلو کې. او چې کوم سیل موږ سره د دې نه جوړ شي دا غو ریزلټ کې به یا به واپس دی G1 پیز ته او یا به هغه موږ سره دی G0 پیز ته. نو دی به چې کوم دغه سیل لا چې کوم موږ سره یو سیل ډیوایډ شو دا غنه دوه سیل جوړ شو، نو دی موږ سره بیا فردر دوه چې کوم دی نو پاتوي دي، یا به دی G1 پیز ته او یا به دی G0 پیز ته. اوس پرس کو دا موږ سره کوم دی نو یو سیل له پای کې G1 شو، G1 نه بعد S شو، S نه بعد G2 شو، او G2 نه بعد چې کوم دی نو M پیز شو. اوس دا M پیز نه چې کوم دی نو هغه موږ سره بیا لاړو او هغه انټر شو نه تا همیشه لپاره G0 پیز ته. نو داسې قسمه سیلز ته ویل کېږي پرمننټ سیل. یعنی موږ سره چې کوم زایګوټ دی نو هغه یعنی سپرم او ایگ کمباین شو، د دې کې موږ رائټ کو سپرم شو ورسره ایگ کمباین شو، د دې نه کم سیل جوړ شو ته وایي زایګوټ. هغه زایګوټ چې ډیوایډ شي دا غن 2 سیل جوړ شو، هغه 2 سیل چې کوم دی نو فردر بیا ډیویژن کوي، دا غي نه 4 سیل سټیج جوړ شي، د 4 نه 8 او دا غي نه 100 سیل جوړ شي ته مرول وي. بیا پکې کیوټي اپیر شي ته بلاستولا وي، بیا بلاستولا موږ سره 3 لیئر سټرکچر ته کنورټ شي ته ګیسټرولا وي. تر دې پورې چې کوم دا پروسس دا ټول موږ سره د سیل نمبر انکریز کیږي ته گروث وي.
بیا د ګیسلونو نه بعد چې کوم دی نو ارګینوجینیسس کیږي، یعنی موږ سره چې کوم دی نو د امبریانیک سیل سپیسیفیک فنکشن سیل ته کنورټ کیږي. او لومبه چې کوم د امبریو سیل له امبریانیک سیل له چې هغه موږ سره فنکشن سیل ته کنورټ کیږي، نو هغه موږ سره د هارت سیل جوړیږي او د هارت وینټریکل سیل جوړیږي. او چې څنګه جوړ شي د هغه وخت نه هغه پمپینګ شروع کی. دا شانته بیا ور سره نور تمام ارګنز چې کوم دی د هغې سیل فارمیشن کیږي. نو موږ سره امبریانیک سیل سپیسیفیک فنکشن سیلز ته کنورټ کېدل د ډیولپمنٹ وایي. نو د ارګینوجینیسس پروسس کې موږ سره ډیولپمنٹ شروع شي. اوس د ډیولپمنٹ کې چې کوم دی نو موږ سره د بیبي فارمیشن وشي، دا هیډ دا چې کوم دی آرم لیګ وغیرہ تمام ارګن جوړ شي. او دا چې کوم ارګن جوړ شي نو په دې امبریانیک سیل کې سیل داسې دي چې هغه موږ سره فنکشن سیل ته کنورټ شي، نو فردر هغه بیا ډیویژن نه کوي. یعنی موږ سره چې کوم دی نو د نیوران سیل دی، نو چې د امبریانیک سیل نه یو پیر نیوران سیل جوړ شي، نو نیوران سیل بیا په لایف ټایم کې واپس یې کې ډیویژن نه کوي، نو دې ته پرمننت سیل وایي. نو دغه سیل چې کوم موږ سره امبریانیک دی، نو د مایټاسیس فیز نه بعد انټر شو جی ناټ فیز ته، او همیشه لپاره به جی ناټ فیز کې وي، نو داسې سیلز ته ویل کېږي پرمننت سیلز. دویم موږ سره که فرض کو سکن والا سیل دی، لیور والا سیل دی، کډنی والا سیل دی، نو که سکن زخمی شي، نو چې تر کوم پورې سکن زخمی نه وي نو هغه ډیویژن د هغې سیل نه کوي. خو چې کله سکن زخمی شي نو د هغې اپیتیریل سیلز چې کوم دی نو ډیویژن شروع کړي، واپس یې کې هغه انجري کور کړي. نو موږ سره د سکن د سیلز دا د امبریانیک نه چې کوم دی نو کنورټ شوي وي د ام پیز نه بعد جی ناټ ته، او د جی ناټ نه واپس یې کې چې کوم دی دا انټر شي جی ون پیز ته، او هغې انټر شي چې کله سیل ته یا باډي ته ضرورت وي، نو داسې قسمه سیلز ته ویل کېږي از نون ایز سټیبل سیلز. نو په سټیبل سیلز کې چې کوم دی نو موږ سره سکن سیلز شو، دا نور چې کوم کډنی سیلز شو، لیور سیلز شو. د لیور سیلز هم چې کوم دی نو عام طور باندې ډیویژن نه کوي، خو چې کله لیور چې کوم دی نو هغه موږ سره یو کس خپل لیور ټرانسپلانټ کوي بل ته، یا لیور ته څه انجري ولګي، نو په هغه دوران کې د لیور سیلز هغه د جی ناټ پیز نه واپس یې کې جی ون پیز ته لاړ شي، یعنی واپس یې کې ډیویژن ته لاړ شي، یا سکن والا سیلز چې کوم دی واپس یې کې ډیویژن ته لاړ شي، یا نور باډي ارګن والا سیلز چې کوم دی واپس یې کې ډیویژن ته لاړ شي. نو داسې قسمه سیلز ته ویل کېږي از نون ایز سټیبل سیلز. او ترډ چې کوم دی نو موږ سره هغه سیلز دي چې هغه ریګولر ډیویژن کوي، یعنی هغه جی ناټ پیز ته نه ځي، بلکې هغه چې کوم دی نو ریګولر موږ سره د جی ون نه چې کوم دی سټارټ شي ایس ته، ایس نه جی ټو ته، جی ټو نه ام ته، او د ام نه واپس یې کې جی ون ته راځي، یعنی جی ناټ پیز ته پکې نه ځي. نو داسې قسمه سیلز ته ویل کېږي از نون ایز لایبل سیلز. او په لایبل سیلز کې چې کوم دی نو موږ سره اگزامپل هغه بلډ سیلز دي. نو د بلډ چې کوم سټیم سیلز نه فارمیشن کیږي، هیماټوپویټک پروسس ورته وایي، په بون میرو کې د چې کوم اډوکي نلې دی پای کې کوم دی موږ سره وینه جوړیږي، نو د وینې دا جوړېدل د سټیم سیلز نه د هغه پروسس دی چې هغه هیماټوپویټک ورته وایي، او د دې دا چې کوم سیلز فارمیشن دی دې ته ویل کېږي لایبل سیلز. ځکه د دې کوم سیلز دي نو هغه پکې جی ناټ پیز نه کوي، بلکې ډایرکټلی د ام پیز نه جی ون پیز ته انټر کیږي. نو درې قسمه موږ سره دا شو سیلز شو. یو باډي سیلز، یو هغه چې هغه موږ سره دا شروع کی ډیویژن شروع کی، او په ډیویژن کې چې کوم دی نو موږ سره هغه په لایف کې دا شي د امبریانیک نه کنورټ شي سپیشلایزډ فنکشن ته، او چې کله سپیشلایزډ فنکشن ته مایټاټک ډیویژن وکړي کنورټ شي، نو هغه فردر بیا ډیویژن نه کوي، نو هغې ته بیا څه ویل کېږي پرمننٹ سیلز. او پای کې موږ سره اگزامپل شو نیوران. دویم هغه چې هغه موږ سره جی ون پیز نه ایس ته لاړ شي، ایس نه جی ټو ته، جی ټو نه ام ته لاړ شي، د ام نه بعد چې کوم دی نو هغه موږ سره انټر شي جی ناټ ته، یعنی سکن والا سیل شو، کډنی والا سیل شو، اپیتیلیل سیل شو، ډیفرنٹ ادر ارګن سیل شو. نو هغه ترې پورې چې کوم دی جی ناټ کې وي تر کومه پورې هغه باډي ته یا هغه ارګن ته ضرورت نه وي، او چې کله هغه ارګن ته څه انجري ولګي یا څه بل څه قسمه کنډیشن پرې راشي، نو د هغې هغه سیلز واپس یې کې د جی ناټ نه انټر شي جی ون ته، او بیا چې کوم دی نو هغه ډیویژن شروع کړي. نو دې کې موږ سره دغه قسمه سیلز ته ویل کېږي سټیبل سیلز. او ترډ هغه سیلز دي چې هغه موږ سره
G1 पेज نه چې کوم دی نو لاړ شي S پیج ته او د S پیج نه چې کوم دی G2 نه M پیج او M پیج نه ډایرکټلی واپس یې کې G1 ته G0 کې د سره راغی چې کوم دی G0 پیج ته نزي نو داسې قسمه سیلز چې کوم دی نو یې کې لایبل سیلز نو G0 هغه پیج دی چې پای کې موږ سره سیلز ډارمنټ وي یعنی سیلز ډیویژن نه کوي نو داسې قسمه پیج چې کې از نون ایز G0 پیج نو سیل چې کوم دی نو موږ سره عام طور باندې په دې د کنډیشن کې وي G1 یا S G2 M او د M نه چې کوم دی نو واپسې کې G1 خو سکه چې کوم دی نو موږ سره چې د M نه بعد لړ شي G0 ته او همیشه پر G0 کې وي نو هغه پرمننت او چې د M نه لاړ شي G0 ته او G0 نه واپسې کې G1 نو هغه سټیبل او چې د M نه لاړ شي G1 ته ډایرکټلی واپس نو هغه ته لایبل سیلز اوس دا اگزامپل کې چې کوم دی نو موږ سره دا یو دا دی اووري دا فیمیل او میل چې کوم دی نو ټیسټیز پای کې موږ سره دی یو کې ایک جوړ شي او بل کې کوم دی نو سپرم جوړ شي هیپلاید والا نو هیپلاید ایک سیل او هیپلاید سپرم دا کمباین شي پر دې کې کوم دی نو موږ سره دی نه ډیفلاید جوړ شي هغه ډیفلاید چې کوم دی نو موږ سره بیا کوم پروسس کوي مایټاسس او هغه مایټاسس پروسس په ذریعہ سره د دې زایګوټ نه چې کوم دی نو نیو بیبي فارمیشن وشي میل اور فیمیل او دا پروسس چې کوم دی نو موږ سره بیا کنټینیوس وي نو دا کوم موږ سره هیومن باډي دا نو دا د هیپلاید نه کنورټ کیږي ډیفلاید ته او د ډیفلاید نه واپس کې کنورټ کیږي هیپلاید ته نو دا کنټینیوس پروسس دی نو سیل سایکل کنټینیوس وي په لایف کې بیا د سیل سایکل چې کوم لومبه یې سره انټرفیس نو انټرفیس دا د سیل سایکل داسې سټیج دی چې پای کې سیل ځان د ډوپلیکیټ کېدو لپاره د ډیوایډ کېدو لپاره ځان تیاری یعنی تمام چې ارګینري پکار دی یا د سیل د یو سیل په ځای باندې د دوه سیلو سیل باندې پکار دی د دوه سیلو چې کوم دی نو سالوینټ پکار دی د دوه سیلو لپاره تمام چې څومره لوازمات ته پوره کیږي په انټرفیس کې بیا په انټرفیس کې لومبه چې کوم پیج دی ته G1 پیج وي دې کې سیل گروث کیږي او دې کې کوم دی نو سیل په سایز کې انکریز کیږي او دې کې ډیفرنٹ پروټینز او ارګینلیز جوړیږي بیا G1 پیج نه بعد په انټرفیس کې کوم بل پیج دی ته S پیج وي نو په S پیج کې د اثر ریپلیکیشن اف ډي ان اے کیږي او سمپلی موږ به دا وایو چې کوم سنگل کروموسوم دی یعنی داسې کروموسوم چې هغه په سنگل کروماټیډ باندې مشتمل وي نو ته سنگل کروموسوم وي نو په دې کې کوم دی نو دا سنگل کروموسوم دا موږ سره 2 کروماټیډ کروموسوم ته کنورټ کیږي او دې ته کوم دی نو وایي کی از نین ایز ډوپلیکیټ کروموسوم نو دا سنگل کروموسوم موږ سره کنورټ شي ډوپلیکیټ کروموسوم ته اگر چې د کروموسوم نمبر سیم وي دلته کوم کروموسوم څومره دي 4 دي او دلته کوم کروموسوم څومره دي 4 دي نو دلته کوم موږ سره 2n دی د کوم د ډایاګرام کې او د ډایاګرام کې موږ سره 2n دی خو په دې کې کروموسوم په سنگل کروماټیډ باندې مشتمل دی د سنگل کروموسوم وي او دې کې کروموسوم په 2 کروماټیډ باندې مشتمل دی او دې ته کوم دی نو ډوپلیکیټ کروموسوم وي دا انټرفیس چې کوم اس پیج دی هغه بیا واپسې کې شو کړی دی چې دا موږ سره سنگل کروموسوم دی او چې کله موږ سره دا سنگل کروموسوم دا سیل دی د نیوکلیس چې کوم دی نو موږ سره د اس پیج نه تیر شو نو دا سنگل کروموسوم چې کوم دی نو دا سنگل کروماټیډ والا کروموسوم چې سنگل کروموسوم وته وي هغه 2 کروماټیډ والا کروموسوم ته کنورټ شو او دې ته چې کوم دی نو ویل کی ډوپلیکیټ کروموسوم او دا غي نه بعد چې کوم دا سټیجز دي نو دا موږ سره دا ډیویژن پیج دی بیا د انټرفیس چې کوم G2 پیج دی نو دې کې سیل ډیویژن لپاره پریپیر کیږي په G2 پیج کې کوم دی نو گروث کنټینیوس وي یعنی سیل چې کوم دی نو خپل سایز غټي ارګینلی جوړي پروټین جوړي انزایم جوړي سیل ممبرین جوړي دا پروسس پکې کنټینیوس وي نو په دې کې ارګینلی فارمیشن کیږي مالیکولز وغیرہ چې کوم سیل ډیویژن لپاره پکار وي داغه فارمیشن کی په G2 کې بیا په سیل ډیویژن پیج دی نو دا موږ سره ډیویژن پیج نو ډیویژن پیج دیکھے ډیفرنٹ سټیجز دي یو پروفیز دی نو په پروفیز کې چې کوم دی دا موږ سره
د نیوکلیوس سره سنټروسوم دی نو هغه 2 سنټریول ته تقسیم شوی دی. دا شانته د نیوکلیر ممبرین دی نو هغه ختم شوی دی. او دا چې کوم کروموسوم دی نو دا د کروماټین نه کروماټیډ ته کنورټ شوی دی او نیوکلیوس وغیرہ ختم شوی دی. بیا پرو میټافیز، نو په پرو میټافیز کې چې کوم دی نو دا سپینډل اسمبلی چې کوم دا دی فایبر دی سپینډل فایبرز دا غي اکټیویشن شوی دی. دا چې کوم دی نو موږ سره سپینډل فایبر پروډوس شوی دی. سپینډل فایبر چې کوم دی نو دا د کروموسوم کاینټوکور پورې نښتي دي. بیا دا چې کوم میټافیز دی نو په دې کې دا تمام کروموسوم په یو سنگل لاین میټافیز پلیټ کې ارینج شوي دي او د هغې نه علاوه د کروموسوم سره د سپینډل فایبر چې کوم نمبر دی نو هغه سیوا شوی دی. بیا په دې اناپیز کې چې کوم دی نو دا کروموسوم په سنټرومیر باندې مات شوي دي. نو دلته کې دا چې کوم کروموسوم و نو دا هغه ډوپلیکیټ کروموسوم و او 4 کروموسوم دي او دلته کې کوم دا کروموسوم دی نو دا موږ سره سنگل کروموسوم دی دا هم 4 کروموسوم دی. نو 4 کروموسوم یو سیټ ته تللي دي او 4 کروموسوم د بل سیټ ته راغلي دي. نو دې په وجه باندې موږ سره چې کومه دغه یو سیل دی نو هغه 2 سیلو ته کنورټ شوی دی. دا 2 سیل فارم شوي دي. نو دا یو سیل شو او دا بل سیل شو. اوس دا چې کومه پروسس دی نو په دې کې دلته کې کروموسوم چې کوم خپل تعداد په دې لومبي سیل کې نو هغه دلته کې 4 دی. دلته کوم تعداد دلته 4 دی. دلته کې 4 دی او دلته کې دا 2 سیله باندې حساب دی نو په یو کې 4 دی او بل کې 4 دی. او بیا چې سایټوپلازم ډیوایډ شوی دی نو دا موږ سره 4 والا یو سیل جوړ شوی او 4 والا بل سیل جوړ شوی. نو دا د یو سیل نه چې کوم دی موږ سره په ریزلټ کې 2 سیله جوړ شوي دي او پای کې چې کوم دی نو موږ سره 4 کروموسوم راغلی دی. نو دې ته دراصل ایکول نمبر کروموسوم په ډاټر سیل کې راغلی نو دې ته دراصل مایټاسیس وایي. نو دا هغه مایټاسیس ډیویژن دی چې په دې طریقې سره کیږي. نو او دا د مایټاسیس یعنی سیل سایکل دا هغه ډیویژن پیس. دا اوس میاسیس دی. نو میاسیس کې دا ګوره موږ سره یو کروموسوم دی دا بل کروموسوم دی. 2 کروموسوم دی. دام کروموسوم نو ټوټل 4 کروموسوم شو. دلته کې 4 کروموسوم دی خو دا 4 واړه سنگل کروموسوم دی. دا چې د انټرپیز نه تیر شو دې کې موږ سره دا سیل گروث وکړو او سیل کې ریپلیکیشن اف ډي ان اے وشوه. نو دا سنگل سیل کروموسوم چې کوم دی نو موږ سره ډوپلیکیټ کروموسوم ته کنورټ شو. هغه ډوپلیکیټ کروموسوم چې کوم دی نو چونکې میاسیس کې ریډکشن ډیویژن کیږي نو کدی دې موقعت نو دا 4 کروموسوم دی. دلته کې 4 کروموسوم دی او چې کله میاسیس 1 شوی دلته کې کروموسوم 2 راغلي دي او دې سیل تم کروموسوم 2 راغلي دي. بیا میاسیس 2 چې کوم دی نو هغه د مایټاسیس په شانتې دی. یعنی دلته کې کوم دا 2 سیل دي او د دې 2 سیل نه نور بیا 2 سیل جوړ شوي او دا جوړ شوی دی او د نه ځان ته 2 جوړ شوي دي. نو په دې کې چې کوم ډیویژن د دې نه بعد شوی دی نو دې کې کروموسوم نمبر 2 دی او دلته کروموسوم نمبر 2 دی. نو دلته د دې نه چې کوم ډاټر سیل پیدا شي نو په کې کروموسوم نمبر 2 او 2 یعنی هغه عمر کروموسوم نمبر دی چې څومره دلته کې په پیرنټ سیل کې دي. دا ډاټر سیل د دې چې کوم پیرنټ سیل دی نو هغه دا دی. نو پای کې په دې ډاټر سیل کې هغه عمر کروموسوم نمبر دی د 4 چې کوم ډاټر سیل پیدا شو هغه عمر کروموسوم نمبر دی چې څومره دی په پیرنټ سیل کې یعنی دا چې کوم دی او دا سیل دا د دې پیرنټ سیل دی کې څومره کروموسوم دی نو هغه عمر دی کوم دی. نو میاسیس 2 چې کوم دی نو موږ سره د مایټاسیس په شان دی یعنی ایکول نمبر اف کروموسوم راځي چې څومره په پیرنټ سیل کې وي نو هغه عمر ډاټر سیل کې هم وي. اوس دا چې کوم کنډیشن دی نو په دې کې کروموسوم نمبر هاف شوی دی او په دې په وجه باندې چې موږ سره کوم نه راغلی دی
د یو سیل نه کم سیل پیدا شوي نو هغه څلور پیدا شوي دي. نو دا موږ سره سنگل سیل چې کوم دی نو دنه جوړ شو د څلور سیل. او دا سنگل سیل چې کوم دی کې کروموسوم نمبر څومره و؟ څلور. او د دنه چې کوم څلور سیل پیدا شو پای کې کروموسوم نمبر څومره دی؟ هغه 2 یعنی هاف. نو دې ډیویژن چې ای کې موږ سره د یو سیل نه څلور سیل به پیدا کیږي او د هغې نه چې کوم پیرنټ سیل نه کوم ډاټر سیل پیدا کیږي پای کې کروموسوم نمبر به هاف کیږي. نو دې ډیویژن ته کې از نون ایز میاسیس. او دلته کې دا چې کوم دی نو موږ سره دا لومبی کوم سیل دی نو دې کې څلور واړه کروموسوم دغه والا دي سنگل کروموسوم دي. بیا دا ورپسې چې کوم انټرفیز نه بعد دی نه کوم سیل جوړ شوی نو یې کې څلور واړه کروموسوم ډوپلیکیټ دي. بیا هغه ډوپلیکیټ کروموسوم چې کله ډوپلیکیټ وي نو په هغه دوران کې چې کوم دی نو موږ سره دا ریډکشن ډیویژن کوي. یعنی دې کې چې کوم دی نو موږ سره د 4 کروموسوم نه دا 2 کروموسوم یعنی د 2 ان نه چې کوم دی نو دا موږ سره کنورټ شوی ان ته هیپلایډ ته کنورټ شوی د ډیپلایډ نه هیپلایډ ته. او چې کوم دا ډیپلایډ نه هیپلایډ ته کنورټ شوی دی نو دا هیپلایډ سیل دی بیا میاسیس 2 کړي چې هغه موږ سره د مایټاسیس په شان دی. یعنی دلته کې دا هیپلایډ سیل چې کوم جوړ شوي دا دوه نو دې د دې ډیویژن چې کوم دی نو اکه شانتې پروسس باندې شوی دی چې څنګه مایټاسیس والا دی او دې نه دا دوه سیل بیا پیدا شوي دي. نو په دې کې چې کوم سیل نمبر دی دا دوه شو د پیرنټ سیل دا دی. دا ایکول نمبر اف کروموسوم دلته کې دوه کروموسوم دي دلته کې دوه کروموسوم دي په هر سیل کې. یا د دې کې چې کوم دا دوه سیل پیدا شو د دنه نو دې کې دا ډاټر سیل دې کې دوه کروموسوم دي او دې پیرنټ سیل کې دلته کې دوه کروموسوم دي. نو میاسیس 2 موږ سره دا مایټاسیس په شان دی. نو دا موږ سره د میاسیس چې کوم دی دا کې جنرال دا. بیا موږ سره کروموسوم چې موږ سره سنگل کروموسوم څه ته وایي ډوپلیکیټ کروموسوم څه ته وایي. نو دا موږ سره فرض کو دې کې سپرم دی او ورسره چې کوم دی نو دا ایګ دی دا دواړه کمباین شو. د دې د کمبینیشن نه فرض کوم سره یو د دې کروموسوم نمبر 1 دی او دیم کروموسوم نمبر 1 دی. دا کروموسوم نمبر 1 د سپرم د طرف نه راغلی دا کروموسوم نمبر 1 د ایګ د طرف نه راغلی دی. نو په سپرم او ایګ کې هم موږ وکتل چې موږ سره کروموسوم سنگل کروموسوم ډیپلایډ نه وي. نو دا اوس دا چې کوم دا ډایګرام ورکړی نو دا دراصل دا ډایګرام موږ سره هومولوګس کروموسوم دی. نو دا یو کروموسوم دا د پیرنټ سپرم د طرف نه راغلی دا بل کروموسوم موږ سره د ایګ د طرف نه راغلی او دواړه هومولوګس کروموسوم دي خو دا هومولوګس سنگل کروموسوم دی. نو په هومولوګس سنگل کروموسوم دا موږ سره چې کله زایګوټ جوړ شي نو په هغه وخت کې چې کله هغه زایګوټ هغه انټرفیز نه تیر شي نو هغې کې چې کوم دی نو موږ سره ریپلیکیشن وشي نو دا چې کوم ریډ هومولوګس کروموسوم دی نو دې موږ سره سنگل کروموسوم دی موږ سره ډوپلیکیټ ته کنورټ شوی. دا شان دا بلو کروموسوم چې کوم دی نو موږ سره ډوپلیکیټ ته کنورټ شوی دی. نو دا د سنگل نه ډوپلیکیټ ته کنورټ شي په انټرفیس کې. اوس بیا چې کله دې کوم پروسس کوي نو هم مایټاسیس به کوي. نو مایټاسیس پروسس کې چې کوم دی د سنټرومیر په ذریعه سره دی به د یو بل نه سیپریټ شي او چې سنټرومیر په ذریعه سره سیپریټ شي نو موږ سره به په ریزلټ کې چې کوم دی نو دا جوړ شي سیل جوړ شي چې پای کې موږ سره کروموسوم نمبر به سیم وي چې څنګه په پیرنټ سیل کې وي. یعنی دا چې کوم دی نو فرض کوو موږ سره اوس دا دواړه دا مایټاسیس کوي. نو چې دی مایټاسیس کوي نو دا فرض کوو موږ سره دا یو ریډ کروموسوم شو او یو چې کوم دی نو موږ سره دا بلو کروموسوم شو. نو مایټاسیس کې چې کله دی مایټاسیس پلیټ جوړ کی نو دا ریډ کروموسوم چې کوم دی نو دا مایټاسیس پلیټ کې او دا بلو کروموسوم په مایټاسیس پلیټ کې نو په اناپیس کې دا دواړه د یو بل نه چې کوم دی د سپنډل فایبر په ذریعه سره جدا شي. یعنی دې کې فرض کو دا سپنډل فایبر دې سره اټیچ او دا سپنډل فایبر دې سره اټیچ دا د یو بل نه سیپریټ شي په سنټرومیر باندې. نو موږ سره یو ریډ چې کوم دغه سنگل کروموسوم یو سیټ ته لاړ شي او بل سنگل کروموسوم بل سیټ ته لاړ شي. دا شانتې دا بلو کروموسوم یو سیټ ته له نیوکلیس لاړ شي او بل د نیوکلیس بل سیټ ته لاړ شي. نو چې د نیوکلیس یو سیټ ته لاړ شي او د نیوکلیس بل سیټ ته لاړ شي نو موږ سره په ریزلټ کې چې کوم دی داسې سټرکچر جوړ شي
چې په یو نیوکلیس کې یو ریډ کروموسوم راشي یو ورسره بلو راشي او دغه شانتې په بل نیوکلیس کې یو ریډ کروموسوم راشي یو ورسره بلو راشي نو موږ سره دوه نیوکلیسي جوړ شي او په یو نیوکلیس کې چې کوم دی نو دا موږ سره یو ریډ او یو بلو دا شان دا بل نیوکلیس یو ریډ یو بلو یعنی دوه دا چې کوم دا لومبی سیل دی دا سیل چې کوم دی نو موږ سره په دې سټیجز کې داسې رالو او د نه په ریزلټ کې چې کوم دی نو موږ سره دا دوه سیل جوړ شو او د دې ډوپلیکیټ کېدو په وجه باندې کې ډوپلیکیټ کروموسوم او د نه سنگل کروموسوم والا دوه سیل جوړ شو نو په دې کې کروموسوم نمبر څومره دی 2 دا پیرنټ سیل دی او د ډاټر سیل کې کروموسوم نمبر څومره دی 2 دی نو دا کپرس کو دی اوس فردر بیا کیږي ډیوایډ کیږي دا دواړه دا یو او دا یو سیل نو دی بیا د کشانته انټرفیس وکي او نو انټرفیس کې دی بیا دا یو بدن ته چې کوم دی نو بل کروماټیډ جوړ کی او دی بدن ته د کروماټیډ جوړ کی نو دی بل سنگل کروموسوم نو واپس کې ډوپلیکیټ کروموسوم ته کنورټ شي او بیا دا کروموسوم چې کوم دی تاسو ته سټرکچر خو درې دا کروموسوم در اصل دا سنگل کروموسوم دی د چې کله د حالت نه د حالت ته وړي نو د ته بیا ډوپلیکیټ کروموسوم وای خو دوه چې کوم دی نو موږ سره په یو کروموسوم برابر دي کدا سنگل کروموسوم دام یو کروموسوم دی کو ډوپلیکیټ دام یو کروموسوم دی یعنی سنگل کروموسوم باندې برابر دي بیا د دې چې کوم فرض کو د پیرنټ دا د سپرم د طرف نه راغلي اوم د کشانته به یو کروموسوم د یک د طرف نه هم راغلي نو دا سنگل کروموسوم څنګه ډوپلیکیټ شوی دا شان ځای یک واره هم ډوپلیکیټ شوی نو هغه ته بیا ویل کیږي هومولوګوس کروموسوم چې دوه یو شان کروموسوم وي دا موږ سره جین چې کوم دی نو دا د کروموسوم یو حصہ ده یعنی د دا د کروموسوم غونډه ډي ان اے ده نو دا چې څومره ټوټل په غونډه ډي ان اے داسې موجوده ده نو په دې ډي ان اے کې د دې ځای نه واخله د دې پورې دا د ډي ان اے یو حصہ ده چې هغه موږ سره د یو خاص پروټین باره کې میسج وروړي او دې ته وایي کې جین نو دا جین دننه په ډي ان اے کې چې کوم دی د ډي ان اے حصہ ده بنیادي حصہ ده کدا د ډي ان اے نه راوباسي نو موږ سره به ډي ان اے چې کوم دی په پیسز کې کنورټ شي ایسو کې به کنورټ شي نو دا جین موږ سره سیګمنټ اف ډي ان اے ده چې هغه موږ سره په ډي ان اے کې لانګ چین کې دننه موجوده ده او دا سیکوینس اف نیوکلیوټاید د دې چې کوم دی موږ ته سیکوینس اف امینو اسیډز ښیي په پروټین کې بیا جین لوکس نو اوس ګورو سره دا جین چې کوم دی په کروموسوم کې په یو خاص پوزیشن باندې موجود وي او هغه پوزیشن ته در اصل چې کوم دی نو څه ویل کېږي جین لوکس اوس ګوره دا هغه سنګل هومولوګس کروموسوم دی نو چې سنگل هومولوګوس کروموسوم یعنی دا یو کروموسوم پرس کو دا د سپرم د طرف نه راغلی دی یو سل ته او دا یو کوم سره راغلی دی یک د طرف نه او دواړه پرس کو یک نمبر کروموسوم دی نو دې ته کې هومولوګوس کروموسوم وګوره دې کروموسوم باندې کوم دا موجود دی نو دا یو الیل او دې کروموسوم باندې کوم دا بل جی موجود دا بل الیل او دواړه کلیکټیو چې کوم دې ته کېږي نون ایز جین او د دې پوزیشن ته په یو سنگل کروموسوم باندې او د بل سنگل کروموسوم باندې ته کې جین لوکس نو دا موږ سره جین لوکس ته چې کله دا یو الیل او دا بل الیل دواړه په سیم هومولوګوس کروموسوم کې کمپوزیشن باندې موجود وي دې ته در اصل جین لوکس ویل کی او دا عام طور باندې موږ چې لیکو نو موږ دا داسې لیکو لکه جی او ورسره سمال جی چې کله موږ په هغه لیټر کې په حرف کې ظاهرو چې څنګه موږ لیکو کیپیټل ټي یا کراس سمال ټي نو در اصل دا یو کیپیټل ټي نه دا په یو کروموسوم په سنگل کروموسوم په یو پوینټ باندې موجوده ده او دا بل کیپیټل ټي د سنگل کروموسوم په بل سیم پوینټ باندې موجوده ده او دا دواړه پوینټ کلیکټیولی دې ته در اصل څه کې دې ته جین لوکس ویل کیږي اوس کو پرس کو د یو کروموسوم ول ځان ته واخلي یعنی دا شو نو دې ته بیا در اصل الیل لوکس وي یا دا کروموسوم ځان ته د کیپیټل ټي والا پوزیشن واخلي نه ته بیا در اصل الیل لوکس وي او چې دواړه کلیکټیولی واخلي نو ته بیا جین لوکس ویل کیږي اوس بیا موږ سره دا کروموسوم سنگل کروموسوم دی نو دا سنگل کروموسوم هم سره در اصل ډوپلیکیټ شي د ریپلیکیشن نه بعد او نو دا یو سنگل کروموسوم ډوپلیکیټ شي د ریپلیکیشن نه بعد
نو دا سلور دا ګوره دا کیپیټل دا جی کیپیټل جی او سمال جی دا سلور وانه در اصل دا موږ سره یو جین لوکس دی. نو دا جین لوکس چې کوم دی په لیټر کې موږ څنګه ظاهرو، نو دا په لیټر کې مکه شان ظاهرو لکه کیپیټل جی ورسره سمال جی، دا موږ په لیټر کې داسې ظاهرو. او نور چې کوم دی نو دا موږ سره په یو چونکې یو کروموسوم دا هومولوګس کروموسوم پیرز وي په سیل کې، په ډیپلایډ سیل کې، او بیا هغه سنگل کروموسوم د انټرپیر نه بعد ډپلیکیټ ته کنورټ شي، ډپلیکیټ کروموسوم شي. نو هغه چې کوم سنگل کروموسوم باندې دلته کې دا یو الیل راځي، دې کې دې پوزیشن باندې بل الیل راځي، او دواړه چې را کلیکټیوري راځي کې ته جین ویل کېږي. نو بیا موږ سره چونکې هر یو سنگل کروموسوم ډپلایډ شي، ډپلیکیټ شي، نو ډپلیکیټ کېدو په وجه باندې نو دا یو الیلم چې کوم دی نو موږ سره دلته کې هم په یو هومولوګس کروموسوم په یو اینډ باندې یا کروماټیډ باندې دی، او د هومولوګ د ډپلیکیټ کروموسوم په دویم کروماټیډ باندې هم دی. دلته کې چې کوم دی نو ډپلیکیټ کروموسوم په دی یو کروماټیډ باندې موجود دی، او د ډپلیکیټ کروموسوم په دی بل کروماټیډ باندې هم موجود دی. نو په دې وجه باندې دا څلور واړه دراصل جین لوکس ویل کېږي. اوس که فرض کو دا موږ دا یو دغه واخلو، دا یو ډپلیکیټ کروموسوم واخلو او د دې حساب واخلو، نو دا دواړه دا چونکې دواړه یو کروموسوم دی نو د دې ته دراصل دا الیل دی. او که فرض کو دا دلته کې داسې واخلې نو دا موږ سره دراصل الیل دی. نو دا یو الیل دی، دا بل الیل دی، او چې دواړه رایوځای کې کلیکټیولی نو دا موږ سره جین دی یا جین لوکس دی. نو که فرض کو دا یو نه دی، دا په لیټر کې ځان ته یوازې ظاهره نو دا به صرف جی لیکي، او که دا په لیټر کې ځان ته یوازې ظاهره نو دا به سمال جی لیکي. نو د دې ریزن سره نو چې دې کله موږ سره فرض کو میاسیس کوي، نو میاسیس کې چې کوم دی نو موږ سره به دا یو کروموسوم یو سیټ ته لاړ شي، په ریډکشن ډیویژن کې دا بل کروموسوم به بل سیټ ته لاړ شي. نو چې کله دا دواړه کروموسوم لکه دې کې فرض کو موږ د دې دا ډایګرام دا کوو په یو عام دا کې سیل په شکل کې پیټرن کې شو کوو، دا موږ سره فرض کو نیوکلیس دی. دې نیوکلیس کې چې کوم دی نو دا یو ریډ دغه موجود دی، او دا بل چې کوم دی موږ سره موجود دی بلو، نو دا ریډ دا دی او دا موږ سره چې کوم دی نو بلو دی. اوس بیا دې کې چې کوم دی نو په دې پوینټ باندې دا جی او جی کیپیټل جی او دلته کې په دې پوینټ باندې سمال جی دا سمال جی والا دلته موجود دی، دلته کیپیټل جی والا موجود دی. اوس دا چې کوم دا والا دی دا چې کله موږ سره ریډکشن ډیویژن کوي نو دا سیل ډیوایډ شو د دا نیوکلیس، نو دا موږ سره یو نیوکلیس جوړ شو، دا بل نیوکلیس جوړ شو. اوس د یو ته چې کوم دی نو دواړه کروماټیډ کیپیټل جی والا رااله، او د بل ته چې کوم دی نو دواړه کروماټیډ سمال جی والا رااله، داسې دا کیپیټل جی او دې ته چې کوم دی نو رااله سمال جی. اوس دا چې کوم دا فردر چې بیا ډیویژن کوي نو دی به موږ سره د سنټرومیر په ذریعه سره یو بل نه جدا شي، نو دې کې چې کوم یو دغه جوړ شي نیوکلیس جوړ شي، نو پای کې چې کوم دی نو په یو کې به یو کیپیټل جی راشي، کروماټیډ به لکه یو سنگل کروماټیډ کروموسوم راشي، دی بل ته هم سنگل کروماټیډ کروموسوم راشي، څنګه میاسیس کې ویل. دې کې هم چې کوم دی نو موږ سره سنگل کروماټیډ کروموسوم راشي، او دې کې موږ سره سنگل کروماټیډ کروموسوم راشي چې هغه به سمال جی به وي. نو اوس ګوره دا چې کوم دا پیټرن دا ګوره دا کیپیټل جی دا کروموسوم شو، دا سمال جی دا کروموسوم شو. بیا د ریډکشن ډیویژن وکړو نو د یو ته یو هومولوګس کروموسوم یو سیل ته لاړو، دا بل هومولوګس کروموسوم بل سیل ته لاړو د میاسیس 1 نه وجه نه. بیا د دې کې دا کروموسوم چې کوم دی نو موږ سره ډیوایډ شو په میاسیس 2 کې، نو دا موږ سره د ډپلیکیټ کروموسوم د سنگل کروموسوم ته کنورټ شو. هغه سنگل کروموسوم یو سیل ته لاړو، نو سنگل کروموسوم بل سیل ته لاړو، دا شان دی سنگل کروموسوم یو سیل ته لاړو او سنگل کروموسوم بل سیل ته لاړو.
نو دلته کې په دې یو سپرم یا ایک کې کیپټل جی دی، نو په دې بل سپرم یا ایک کې کیپټل جی دی او دلته کې سمال جی دی او سمال جی دی. په دې وجه باندې عام طور باندې مونږ چې کوم لیکو نو هغه مونږ داسې لیکو چې کیپټل جی او ورسره چې کوم دی نو کیپټل جی او سمال جی چې کوم دا سلوانه دی خو ګوره دا او دا سلوانه دراصل مونږ داسې لیکو کیپټل جی سمال جی داسې لیکو او دا مونږ ډبل پیری نه لیکو. بیا د دې کې چې کوم دی نو مونږ سره دا کیپټل جی او سمال جی چې کوم دی نو مونږ د دې کله ګیمیټ فارمیشن کو نو مونږ سره د دې کې راشي کیپټل جی او سمال جی. نو دراصل دا کیپټل جی پکې ځان ته دووي او دا سمال جی پکې ځان ته دووي. نو دا مونږ سره کوم دی نو په دې پیټرن باندې راځي. بل دا اوس ګوره مونږ سره الیل دی. نو الریډي تاسو خو جین لوکس پیژندلو. نو جین لوکس دا مونږ سره دراصل په هومولوګوس کروموسوم باندې د جین چې کوم الیل د پوزیشن آیته یا د پلیسمنٹ ته جین لوکس وایي. نو هومولوګوس کروموسوم کې دواړه چې کوم د پوزیشن باندې الیل موجود وي نو دواړه کمباین ته جین لوکس یا ته جین ویل کی. او په هومولوګوس کروموسوم کې یو چې کوم ځان ته نه موجود دی هغه ایسه موجود را هغه ته الیل وي او هومولوګوس کروموسوم بل باندې ځان ته کوم ایسه موجود را ته دراصل الیل وي. اوس دا ګوره دا دوه کروموسوم تاسو درکړي دي نو د دې کې لیکلي دي الیل 1 او د دې کې الیل 2. نو دا الیل 1 او الیل 2 دا دراصل موږ سره دواړه چې کمباین کوم دا جین دی او چې دا یې کې دا کروموسوم ځان ته دی دا دغه واخلي دا جین لوکس نه ته بیا جین لوکس په باندې الیل لوکس وي. دا شان دا ځان ته واخلي نه ته دراصل الیل لوکس ویل کیږي او دواړه کمباین چې کوم نه دي ته دراصل جین لوکس ویل کیږي. اوس بیا ګوره کوم سره سپرم جوړ شي چې څنګه مونږ عام طور باندې سپرم جوړو د پرس کو دا شو کیپټل بی سمال بی او د دې کې شو کیپټل بی سمال بی. نو دین او مونږ سره د دې کم ګیمیټ جوړیږي نو یو کیپټل بی او یو سمال بی او د دې کې کوم مونږ سره ګیمیټ جوړیږي نو یو کیپټل بی ورسره سمال بی. اوس کو پرس کو دا کیپټل بی دی کیپټل بی سره کمباین کینو موږ سره کیپټل بی دا یو ټایپ راشي. کیپټل بی سمال بی سره کمباین کینو کیپټل بی سمال بی دا بل ټایپ راشي. کدا دې سره کمباین کینو کیپټل بی او سمال بی راشي او کدا دا غي سره کمباین کینو سمال بی. نو تاسو هم دا پیټرن چې کوم دی نو په دې کې ظاهر کړی دی د الیل کې چې دا پرس کوم سره یو کروماټیډ باندې یا سنگل کروموسوم باندې الیل دی دا سنگل کروموسوم باندې بل الیل دی او دا الیل دواړه لکه دا دواړه چې کوم دی دا موږ سره پرس کو سپرم کړي او هم دغه شانته پیټرن کې چې کوم دی نو یو الیل دا دی ور سره چې کوم دی نو بل الیل دا سمال وی والا دا په یو ایک کې دی. نو د ایک نه دینه چې کوم دغه جوړ کړی دی سپرم نو غزان ته یو کیپټل بی والا جوړ کړی دی او دینه چې کوم بل سپرم نو کړی نو هغه سمال بی والا او دینه چې کوم ایک جوړ کړی نو کیپټل بی والا ورسره سمال بی والا. بیا د دینه چې کوم دا سنگل لا والا سپرم او ایک جوړ شوی دی نو دا بیا په مختلف پیټرن کې یو بل سره کمباین کړی دی. یعنی دا چې کوم دی نو موږ سره شو دا یو سپرم شو دا بل سپرم شو اوس دغه شانته پیټرن کې دی سره دا یو ایک شو کیپټل بی والا او بل چې کوم دی ایک شو سمال بی والا. اوس بیا دې پیټرن رايو ځای کا وګوره دا دې سره کمباین کا یعنی دا یو سپرم دی ایک سره کمباین شنو سره رزلټ دارالو کیپټل بی یا دا یو سپرم چې کوم دی دا هغه ایک سره کمباین کا سمال بی والا سره نو دا چې کوم دی نو موږ سره بیا رالو کیپټل بی وسره سمال بی. اوس بیا ګوره دا چې کوم دی دویم سپرم نمبر دی دا الیل 2 والا نو دا الیل 2 والا د دې ایک سره کمباین کا نو تاسو سره سمال بی او کیپټل بی رالو او دا الیل 2 چې کوم دی دا هغه سره کمباین کا الیل 2 سره نو دا موږ سره سمال بی.
نو دا چې کوم الیل دی نو دا موږ سره چې کوم دی نو دواړه یو شانتي راشي نو ته هوموزایګس وي او چې الیل دی یو بل نه ډیفرنٹ راشي په دوه سنگل کروموسوم باندې نو هغه ته بیا در اصل هیټروزایګس وي نو دا چې کوم کیپټل بی نو دا هوموزایګس کیپټل بی سمال بی هیټروزایګس سمال بی کیپټل بی هیټروزایګس او سمال بی هوموزایګس نو دا هوموزایګس دی او دا هوموزایګس دی او دا دوه چې کوم سنټر کې راغلي دا دواړه هیټروزایګس دي بیا جین ټرانسفر ان میاسیس نو میاسیس کې خو الریډي موږ د دې ټرانسفر وې یعنی فرض کو دا یو ډیپلایډ سیل دی نو چې ډیپلایډ سیل دی نو پای کې او دا د انټرفیس نه تیر شو نو پای کې به څلور واړه چې کوم دا دی ډوپلیکیټ کروموسوم به وي نو ډوپلیکیټ کروموسوم په وجه باندې لکه دا موږ سره کیپټل ټي دا هومولوګس کروموسوم باندې دا موږ عام طور باندې داسې کیپټل ټي لیکو په لیټر کې نو دا څلور کیپټل ټي دی بیا چې کله دا موږ سره اوس ډومبیو کې دا ډیپلایډ سیل داغه نیوکلیس دی نو چې ډیپلایډ سیل دا نیوکلیس دی اول نو کې فرست میاټیک ډیویژن نو دیو موږ سره داسې شي چې دی یو ته یو دغه هومولوګس کروموسوم راشي او د بل ته بل هومولوګس کروموسوم نیوکلیس ته لاړ شي اوس بیا چې کله د میاسیس 2 کې نو میاسیس 2 په وجه باندې چونکې سنټرومیر باندې د یو بل ندي سپریټ شي نو یو ته کیپټل ټي راشي او کیپټل ټي د یو نیوکلیس ته او دا شان کیپټل ټي د بل نیوکلیس ته او کیپټل ټي د بل نیوکلیس ته نو څلور چې کوم دی نو موږ سره سپرم یا ایک جوړ شو دغه شانته چې کوم دی نو دا په ایک کې دا شانته د ډیپلایډ ایک سره هم دغه شم څلور سپرم جوړیږي چې په اریو کې به سنگل الیل راځي او سنگل کروموسوم او نو دا شانته په ایک په سپرم کې هم دا کنډیشن دی ما ایک کې هم دا کنډیشن دی بیا چې کله دا یو بل سره کمباین شي نو د کمبینیشن نه بعد چې کوم دی نو دا هم دا چې کوم ډایګرام موږ ته راکړی دی د دې ډایګرام وال چې کوم پیټرن دی هم دا پکې موږ فالو کوو یعنی فرض کو موږ سره یو دغه دی یو ایک دی او پای کې چې کوم دی نو موږ سره موجود دی کیپټل ا او دا شانتي کیپټل ا دا یو سیل دی ډیپلایډ سیل چې داغه نمبر 1 فارمیشن کی اوس دی باول نه چې کوم دی نو موږ سره داسې کیپټل ا او کیپټل ا دا یو نیوکلیس ته ډوپلیکیټ کروموسوم رالو په ریډکشن ډیویژن کې دا بل نیوکلیس ته ډوپلیکیټ کروموسوم رالو په ریډکشن ډیویژن یا میاسیس 1 کې چې کله د میاسیس 2 کې موږ سره به دا کیپټل ا یو سنگل کروموسوم راشي کیپټل ا بل سنگل کروموسوم راشي دا شانتي دا کیپټل ا یو سنگل کروموسوم راشي او کیپټل ا بل سنگل کروموسوم راشي اوس د سره الټرنیټ چې کوم دی نو دا د دې کې پرس کو دا ایک موجود دی او پای کې چې کوم دی نو دا سمال ا دا نو سمال ا بیا چې کله دا سمال ا دا موږ سره چې کوم دی نو ریډکشن ډیویژن وکي نو د نو موږ سره پر دل کې چې کوم دی نو یو نیوکلیس ته سمال ا لاړ شي او بل نیوکلیس ته سمال ا لاړ شي بیا دینه چې کوم موږ سره فارمیشن وشي نو هغه به موږ سره ار یو ته چې کوم دی نو دا سمال ا میاسیس 2 کې دا سمال ا سلور ایک به جوړ شي سمال ا او سمال ا اوس که دا دې سره ګوره کمباین کړي نو سمال ا د کیپټل ا سره کمباین کا نو موږ سره به ریزلټ داسې راځي چې دا به داسې نو دې کې دا پرس کو دا کیپټل ا والا یو دغه شو سنگل کروموسوم شو او دا سمال ا سنگل کروموسوم دا سمال ا سنگل کروموسوم دا د ایک د طرف نه راغلی او دا کیپټل ا سنگل کروموسوم دا د سپرم د طرف نه راغلی خو چې کله دې موږ سره دا زره سل زایګوټ جوړ شو خو چې دا زایګوټ موږ سره کله اوس مایټاسیس ډیویژن کوي نو دې به اول نه ریپلیکیشن وکي یا انټرفیس به وکي د لاسما کیپټل ا ودا سي د کنډیشن ته کنورټ شي چې دا سنگل کروموسوم به ځان ته ډوپلیکیټ کروموسوم ته کنورټ شي نو کیپټل ا وشي او دلته کې دا سمال ا وشي او تاسو سره چې کوم نو جین لوکس پر راشي اوس چې کوم دا کیپټل ا او سمال ا دا
نو هغه بیا چې کوم دی نو ریډکشن ډیویژن وکي او ریډکشن ډیویژن نه بعد به چې کوم دی نو هغه موږ سره دا وکي فردر چې کوم دی نو ګیمیټ فارمیشن او بیا به دا پروسس به وکي. بل چې کوم دی نو الیل ان هومولوګس کروموسوم پیر الریډي موږ وویل دا سنگل کروموسوم دی، دا سنگل کروموسوم دی، دواړه د هومولوګس کروموسوم سره. نو چې په دې هومولوګ په کروموسوم باندې کوم پوینټ باندې جین وي نو هم په هغه پوینټ باندې به هغه جین کوم الیل وي هغه پوینټ باندې هم موجود وي. اوس دلته کې چې په دې هومولوګس کروموسوم باندې کوم الیل دی او په هغه پوزیشن باندې دلته کوم الیل دی دا دواړه الیل کمباین دي دراصل جین لوکس وي. او دا جین لوکس چې کوم دی نو په سنگل کروموسوم باندې ځان ته چې کوم د جین یو فارټ دی نو هغه ته الیل وي او دا شان د سنگل کروموسوم باندې چې جین یو فارټ دی ته الیل وي. او دا موږ سره دراصل سنگل کروموسوم باندې مشتمل وي او چې کله دا انټرفیز وکړي دا ډوپلیکیټ شي نو ډوپلیکیټ کروموسوم کې موږ سره دا الیل هم ډوپلیکیټ شي. نو دلته کې دا دراصل په یو الیل باندې حساب دی، دا په یو الیل باندې حساب دی ځکه چې دا اوریجنل الیل دا جست وان دی خو دې موږ سره ډوپلیکیټ شوی دی د انټرفیس د ریپلیکیشن اف ډي ان اے د وجې نه. دا چې ګیمیټ فیوژن جین کمپیوژن دی نو دا موږ سره فرض کو یو سنگل کروموسوم دی پای باندې سنگل الیل دی یلو کلر لپاره، دا سنگل کروموسوم دی پای باندې سنگل الیل د گرین کلر لپاره. بیا دا دواړه چې کوم دی نو موږ سره رايوځای شو نو دا سپرم او ایگ چې کمباین دا کوډ جوړ کی. یو الیل د یلو والا راغلی، یو الیل چې کوم دی دا گرین والا راغلی دی. بیا دا کروموسوم موږ سره دراصل انټرفیز نه تیر شي نو دا سنگل کروموسوم دی. نو دا سنگل کروموسوم چې کوم دی نو موږ سره ډوپلیکیټ ته کنورټ شي یعنی دې ځان ته کروماټیډ جوړ کی او دې ځان ته دویم کروماټیډ جوړ کی. نو چې کله په سنگل کروماټیډ باندې کوم کروموسوم مشتمل وي ته سنگل کروموسوم وي او چې ځان ته دویم کروماټیډ جوړ کی د انټرفیس په وجه باندې ایته بیا ډوپلیکیټ کروموسوم وي. نو چې څنګه دا کروموسوم ډوپلیکیټ شوی دی نو دغه شانتي هغه الیل هم ډوپلیکیټ شوی دی. نو د سره ګور دلته کې الیل جست ونو دا یلو کلر والا او د سره جست الیل یو گرین کلر والا. اوس د یلو والا دلته کې دوه دي او دلته کې دا گرین والا هم دلته کې دوه دي. دلته د کروموسوم سره کروماټیډ یو او دلته کې د کروموسوم سره کروماټیډ دوه دي. د کروموسوم سره کروماټیډ یو دلته د کروموسوم سره کروماټیډ دوه دي. نو یو خوا کروماټیډ هم ډبل شو او بل خوا چې کوم دی نو د هغې سره کوم الیل دی نو هغه هم په نمبر کې ډبل شو. نو د سنگل کروموسوم نه دا دوه چې کوم سنگل کروماټیډ باندې مشتمل وي د هغې نه دوه کروماټیډ والا کروموسوم جوړېدل دی ته دراصل د پروسس ته سینتھسس اف ریپلیکیشن وایي یا سینتھسس اف ډي ان اے ورته ویل کېږي. او دې کې چې کوم دا کروموسوم د سنگل نه جوړ شي نه ته دراصل ډوپلیکیټ کروموسوم وایي. اوس بیا ګوره موږ سره چې کوم ریډکشن ډیویژن کېږي ریډکشن ډیویژن کې چې کوم دی نو موږ سره کروموسوم نمبر بیکم هاف نو دې کې ګوره دا کروموسوم 2n دی، دا کروموسوم دلته کې 2n دی او دلته کې چې کله میاسیس 1 شو نو یو کروموسوم یو سل ته لاړو بل کروموسوم بل سل ته لاړو کروموسوم نمبر هپلاید شو. اوس ګوره بیا کروموسوم میاسیس 2 شو نو دې ته ګوره یو کروموسوم راغلی دی، دې ته یو کروموسوم راغلی، دې ته یو کروموسوم راغلی، دې ته یو کروموسوم راغلی. د دې دواړو چې کوم سیل دی دا ډاټر سیل د دې پیرنټ سیل دا دی او د دې دواړو ډاټر سیل چې کوم پیرنټ سیل دی نو هغه دا دی. نو دلته کې پیرنټ سیل کې څومره کروموسوم نمبر دی هپلاید او ډاټر سیل دواړو کې څومره کروموسوم نمبر دی هپلاید. نو میاسیس 2 موږ سره د مایټاسیس په شان دی. ها اوس بیا دې کې چې کوم میاسیس 2 او میاسیس 1 دواړه شریکه باندې واخلي نو دې کې کروموسوم نمبر هپلاید دام هپلاید دام هپلاید دام هپلاید دام هپلاید دام هپلاید. اوس دې کې دا چې کوم سیل دی نو دا پیرنټ سیل دی. د دې پیرنټ سیل نه پر ځل کې چې کوم دی تاسو سره ډاټر سیل سلور جوړ شو او دا سلور ډاټر سیل کې چې کوم دی نو کروموسوم نمبر سره هاف دی او پیرنټ کې کروموسوم نمبر سره دی ډیفلاید دی. نو په دې وجه باندې دا چې کوم پروسس شو نه دی پروسس ته کې میاسیس. نو وګوره د دې غونډې خبرې د ګیمیټ جین فیوژن د دې مطلب څه دی؟ یعنی د دې مطلب دا دی چې کوم موږ سره کوم الیل دی نو دا سنگل الیل چې کوم دی نو موږ سره یو سپرم یا ایک ترازی نه دې کې ګوره دا چې کوم دغه دی زایګوټ ډیفلاید دی.
نو دا ډیپلاید موږ سره دلته کنورټ شو هیپلاید ته. نو دې دلته کې د کروموسوم نمبر سره هم د 2n نه n ته کنورټ شو. خو که دلته کې چې کوم دا الیل دی نو دلته الیل څو دي؟ 2 دي. یو یلو کلر وار دی یو گرین کلر وار دی. خو دلته کوم الیل دی نو هغه صرف گرین دی. دلته کوم الیل یا سره گرین دی. دلته کې الیل سره یلو دی. دلته کې الیل سره یلو دی. نو د دا الیل هم چې کوم دی د دو الیل نه سنگل الیل ته کنورټ کیږي چې کله دی چرته ځي د موږ سره د ډیفلاید نه گیمیټوجینیسس پروسس وکړي او هیپلاید جوړ کړي یعنی سپرم جوړ کړي یا ایگ جوړ کړي. نو پای کې چې کوم دی نو موږ سره د الیل چې کوم دی د ډیفلاید نه هیپلاید ته کنورټ کیږي. نو عام طور باندې موږ چې کوم لیکو یعنی فرض کو دې کې دا ډایګرام د بیا د کوم سکیچ ډرا کوم دا ګوره کیپټل ټي کراس سمال ټي. نو دراصل دا کیپټل ټي چې کوم دی نو موږ سره موږ دې نه بیا ګیمیټ چې اخلو نو سنگل کیپټل ټي واخلو او دې نه ګیمیټ اخلو نو هغه سمال ټي واخلو. دا بیا کمباین کړو دې کې موږ سره کیپټل ټي سمال ټي فیوژن راشي. یعنی د دې دوه ټي ګان چې کوم دی نو یو ټي ایسا واسطه د دوه ټي ګان یو ټي ایسا واسطه دا رسله وجنه ځکه چې موږ سره کله ګیمیټ فیوژن کیږي نو دا غي نمخ کې ډیپلاید سیل چې کوم دی نو هغه میاسیس وکي او د میاسیس په وجه باندې موږ سره کوم دوه الیل لی په ډیپلاید کې نو هغه موږ سره په میاسیس سیل چې کوم ډاټر سیل جوړ شي میاسیس په ریزلټ کې نو پای کې یو الیل موجود وي. یعنی دا ډیپلاید الیل چې کوم دی دا موږ سره کنورټ شي سنگل الیل ته گیمیټوجینیسس پروسس په ذریعہ سره او دا غي نه بعد چې کوم د الیل دی دا غي یو بل سره فیوژن کیږي یا دا غي یو بل سره کمبینیشن کیږي. نو دا موږ سره کوم دی نو پروسس اکر کیږي د جین د فیوژن لپاره. نو هغه اول نه چې کوم دی نو موږ سره د ډیپلاید نه کنورټ کیږي هیپلاید ته. دا چې کوم اوس ماده ده کې دا کیپټل ټي دا ګوره د کدی ده کې موږ اوس دا کیپټل ټي او سمال ټي د لپاره دا کوله کدا یلو نه دا کیپټل ټي دی او دا چې کوم گرین دی دا پرس کو سمال ټي دی. نو دلته کې ګوره دا یلو دا چې کوم دی نه یلو ځان ته سو پیری دی نه دا دو پیری کیپټل ټي او دا سمال ټي. اوس بیا دې کې ګوره موږ سره دا گرین کوم قسم ته دا موږ سره سمال ټي او دا موږ سره کوم قسم ته دی کیپټل ټي. بیا دې نه چې کوم دی نه دې کې رالو سمال ټي او کیپټل ټي. اوس ګوره دا کومه په ریټن کې راولون دا هم دا شانتي لیکو یعنی کیپټل ټي سمال ټي او کدا موږ سره دلته کې دا ګوره چې کله دا ډوپلیکیټ شي دا کروموسوم نو یې کې الیلم ډوپلیکیټ شو. خدا موږ پر ریټن کې څنګه لیکو دا کیپټل ټي سمال ټي دا ریټن کې ځکه دا لیکو چې دا موږ سره دراصل دا الیل ډوپلیکیټ شوی دی یا دا چې کوم کروماټډ دی دا ډوپلیکیټ شوی کروموسوم هم هغه دی خو دا هغه سره صرف کروماټډ نمبر ډبل شوی دی. یعنی پای کې چې کوم دی نو د جیل کې یا پای کې چې کوم د نور سیکوینسز دی یا پای کې پیس کې چینجز نه راغلي سر او کروموسوم هم نمبر له سره هم هغه لکه دلته کې کروموسوم 2 دی په یو دی سیل کې خو دلته کې کروموسوم 2 دی او دلته الیل 2 دی. نو دلته کې دا الیل سلور نه حسابيږي دا دراصل 2 دی خدا موږ سره صرف څه شوی ډوپلیکیټ شوی او ډوپلیکیټ نه بیا چې کوم نه واپس کې د میاسیس 2 په ذریعہ سره او میاسیس 1 په ذریعہ سره سنگل د کنورټ شوی. دا اوس ګیمیټ فیوژن جین فیوژن یعنی موږ سره چې کوم دینو هغه بلډ ګروپ جین یا څه چې کوم جین وغیرہ ټایپ دی نو موږ سره دا د تمام چې څومره کروموسوم دی په میل کې دی او په فیمیل کې دی دا ډیپلاید په شکل کې وي او هغه ډیپلاید کروموسوم چې کوم دی نو موږ سره کنورټ شي هیپلاید ته یعنی سنگل کروموسوم دی نه واستل شي دینم سنگل کروموسوم واستل شي دا ډبل کروموسوم باندې ما سنگل او بیا لدی چې کوم سنگل کروموسوم دی نو ار یو سپرم کې یو دغه کروماټډ راشي یا سنگل کروموسوم راشي د ډوپلیکیټ په دی باندې او هغه چې کوم دی نو بیا موږ سره ایسا اخلي. یعنی د دې کې دا چې کوم ډایګرام تاسو ته درکړی دی نو دا فیمیل نو د فیمیل چې کوم کروموسوم دی نو هغه موږ سره په عام باډي سیل کې هغه ډوپلیکیټ په شکل کې وي ډوپلیکیټ کروموسوم وي. نو دا د کروموسوم دی دا چې کوم بلو کلر کې ورکړی دا د میل کروموسوم دی. نو دا ډوپلیکیټ کروموسوم چې کوم دی نو موږ سره د میاسیس 1 او میاسیس 2 په ذریعہ سره
سنگل کروموسوم ته کنورټ شي او هغه سنگل کروموسوم جدا جدا سپرم ته لاړ شي او ایک ته لاړ شي او هغه سپرم او ایک بیا یو بل سره کمباین شي او د هغې پر ځل کې چې کوم دی نو موږ سره زایګوټ جوړ شي او هغه زایګوټ کې چې کوم دی نو موږ سره یو هومولوګس کروموسوم لکه دا کروموسوم نمبر 1 دی او دا کروموسوم نمبر 1 دی دواړه هومولوګس دي خو یو د سپرم د طرف نه راغلی او یو د ایک د طرف نه راغلی نو په دا چې کوم بیبي ده نو په دې کې دا کروموسوم یو هومولوګس کروموسوم پیر موجود دی او دې کې کوم دی نو یو پیر چې کوم دی نو هغه د فادر سپرم په شکل کې او بل چې کوم دی نو هغه د مدر نو چې څنګه دا دوه کروموسوم په یو هومولوګس پیر کې دوه کروموسوم دي یو د فادر یو د مدر نو دا شانتي دا الیلم یو د فادر طرف نشو او یو الیل مدر طرف نشو په جین کې دا ګیمیټ فیوژن دی یعنی دا موږ سره فرض کو هوموزایګس یو پروسس دا دی دا هوموزایګس د میاسیس ځای کړی دی د میاسیس پر ځل کې دی نه سپرم جوړ شوی دی د دې کې چې کوم دی دا ایک جوړ شوی دی نه بیا د دوه ایک کې چې کوم دا دوه ایک دی کې دا سنگل کروموسوم دی نو د سنگل کروموسوم کې یو کروموسوم ایسا اغستې په زایګوټ کې دا شان دا سنگل کروموسوم کې یو کروموسوم ایسا اغستې په زایګوټ کې نو په زایګوټ کې د کې دا یو کروموسوم چې کوم دا هومولوګس کروموسوم د دا یو ایسا دا د سپرم د طرف نه او دا چې کوم هومولوګس کروموسوم کې دا یو ایسا د سنگل کروموسوم دا ایک د طرف نه او دینه بعد چې کوم نه دا بیا موږ سره د سنگل کروموسوم نه ریپلیکیشن وکي او دا کنورټ شي ډوپلیکیټ کروموسوم ته او ډوپلیکیټ کروموسوم نه دا بیا مایټاسیس وکي او دا جین ترانسفر ان مایټاسیس مایټاسیس کې هو ترانسفر طریقې کار آسان دی یعنی پرس کو دا یو سیل دی پای کې موږ سره دا کیپټل ټي او بیا دې کې ورسره کیپټل ټي دا چې کوم دی نو دا کروموسوم دی دا ډوپلیکیټ دی اوس بیا موږ سره دا سیل چې کوم دی نو دی موږ سره مایټاسیس کې چونکې په دا باندې سنټرومیر باندې دا یو بل نه سپریټ شي نو دا کیپټل ټي به یو سیټ ته لاړ شي او کیپټل ټي دا به بل سیټ ته لاړ شي اوس چې د دې کې چې کوم موږ سره دې سیټ ته د نیوکلیس رالو او نیوکلیس دې سیټ ته نو پر ځل کې دې موږ سره دوه نیوکلیس جوړ شو نو په یو نیوکلیس کې چې کوم دی نو موږ سره کیپټل ټي دا رالو او په بل نیوکلیس کې چې کوم دی نو کیپټل ټي دا رالو خو دا کوم قسم ته رالو دا موږ سره رالو د ډوپلیکیټ کروموسوم په ځای باندې سنگل کروموسوم نو د دې کوم کروموسوم نمبر په دې سیل کې څومره دا 2n دی او په دې سیل کې کروموسوم نمبر څومره 2n دی او دې سیل کې کروموسوم نمبر 2n دی دا په ډوپلیکیټ نه سنگل کروموسوم ته کنورټ شو هو کروموسوم نمبر په پیرنټ سیل او ډاټر سیل کې سیم دی دلته کې موږ اوس الیل وګوره د پاس کې نه دی کې الیل دا موږ سره دراصل صرف دوه الیل دی د سیل کې دا دوه الیل ولې دي نو دا موږ الریډي ویل چې دراصل دا څنګه دا کروماټډ سنگل کروموسوم کوم سټرکچر دی هغه ډوپلیکیټ شوی دی نو دا شان دا الیل مثلا ډوپلیکیټ شوی نور دا الیل دا دواړه الیل په یو باندې حساب دي او دا دواړه الیل په یو باندې حساب دي اوس چې دا سیل لکه دا یو چې کوم سیل دی دا پروسس کوي نو دی باول نه ریپلیکیشن وکي نو چې دی ریپلیکیشن وکړي نو دی به یو کروماټډ ته بل کروماټډ جوړ کی یعنی دی به سنگل کروموسوم نه ډوپلیکیټ کروموسوم ته کنورټ شي دا شان دا بل سنگل کروموسوم به ډوپلیکیټ کروموسوم ته کنورټ شي او بیا دا ډوپلیکیټ کروموسوم نه واپس کې دی به دا پروسس ریپیټ کی چې دا سنټرومیر په ذریعہ سره دی بل نه سپریټ شي او سنگل کروماټډ ته کنورټ شي او سنگل کروماټډ سنگل کروموسوم وي چې په یو کروماټډ باندې کوم کروموسوم مشتمل او دی بیا چې کوم دی نو موږ سره دا شانتي دا یو نیوکلیس شو او دا بل نیوکلیس شو نو دا پروسس بار په دې چې کوم دی دا ریپیټ کوي په مایټاسیس کې نو په مایټاسیس کې چې کوم دی نو جین ترانسفر چې کوم دی نو هغه موږ سره ان دی پاما په الیل او هغه موږ سره د ډوپلیکیټ کروموسوم نه سنگل کروموسوم نو دا شانتي د ډوپلیکیټ الیل نه چې کوم دی نو هغه موږ سره کنورټ کیږي سنگل الیل دا او دا د یو د پیرنټ سیل نه ډاټر سیل ته ځي اوس بیا جین ایکسپریشن دا موږ سره پرس کو یو دا د
پای کې چې کوم دی نو موږ سره جین دی کیپیټل ټي او د دې کې دا سره کیپیټل ټي دا یو سیل دی نو د یو سیل کې چې کوم دی نو موږ سره دا کیپیټل ټي او کیپیټل ټي موجود دی اوس دې کې پرس کو موږ سره یو بل سیل دی نو آی کې موږ سره پرس کو دا د پیرنټ طرف نه د فادر طرف نه کیپیټل ټي راغلی دی خو د مدر طرف نه چې کوم دی راغلی پرس کو سمال ټي دی نو چې دا کله دا کې دی ډوپلیکیټ شي نو دې کې موږ سره پر ریزلټ کې کوم دی نو کیپیټل ټي او ورسره چې کوم دی نو سمال ټي چې ډیپلاید ته کنورټ شي او دی واقع چې کوم دی نو دا موږ سره ډوپلیکیټ کروموسوم ته کنورټ شي سنگل کروموسوم نه ډوپلیکیټ کروموسوم ته اوس بیا ګوره نو دې پیټرن کې ګوره په یو خبره ده چې موږ سره پرس کو دا یو دغه دی الیل لوکس دی دا بل الیل لوکس دی او دا دواړه چې رايوځای کې نو دې ته دراصل ویل کېږي جین لوکس نو په جین لوکس کې په یو ډیپلاید سیل کې موږ سره الیل چې کوم دی نو دو موجود وي نو یو الیل د دې طرف والا دا الیل شو او یو الیل د دې طرف والا دا الیل شو خو دا الیل موږ سره دراصل سنگل الیل په دې کې نه موجود په دې ډیپلاید سیل کې په ډوپلیکیټ کروموسوم کې دا دو الیل موجود وي حساب په یو وي خو وي دو اوس د دې چې کوم ایکسپریشن دی نو دا د دې ډوپلیکیټ کروموسوم دا ایکسپریس کیږي او د دې ډوپلیکیټ کروموسوم دا هم ایکسپریس کیږي دا دواړه ایکسپریس کیږي ایکولی اوس چونکه دواړه یو شانتي کیپیټل ټي او کیپیټل ټي راغلي دي نو د دې په وجه باندې د دواړو ایکسپریشن به موږ سره سټرانګ وي د پلانټ په ټال راوستلو کې او چې پرس کو موږ سره داسې کنډیشن دا سیکنډ دی اگزامپل دی نو د دې کې کوم دی موږ سره د فادر د طرف نه سپرم طرف نه کیپیټل ټي راغلی د مدر د طرف نه سمال ټي راغلی دی نو د دې کې موږ سره کوم دی نو دا جین لوکس دی نو دا جین لوکس کې دا لومبه دا الیل لوکس دا بل الیل لوکس دا یو الیل لوکس دا موږ سره کیپیټل ټي والا دی او دا بل الیل لوکس موږ سره سمال ټي والا دی نو اوس دا چې کوم کیپیټل ټي والا دی هم ایکولی ایکسپریس کیږي خو دا سمال ټي والا هم ایکولی ایکسپریس کیږي خو دا سمال ټي چې کوم دی نو دا فنکشن موږ سره د کیپیټل ټي د انزایم په ذریعه سره رکاویږي نو موږ دې ته ډومیننٹ کنډیشن وایو خو دا که سمپل خبره ده چې موږ سره دراصل دا چې کوم جین ایکسپریشن کیږي نو دا موږ سره په دواړو الیلو کې کیږي او چې کله دواړه الیل یو شانتي وي یعنی څنګه د اگزامپل کې کیپیټل ټي والدي نو دا غي په وجه باندې موږ سره د دې فنکشن نورم سټرانګ کیږي او چې کله الیل یو بل سره ډیفرنٹ راشي نو د یو بل په فنکشن باندې بیا افیکټ یا اثر پرې باسي نو اوورال چې کوم دی نو موږ سره یعنی دا الیل دا موږ سره فرض کو دا دواړه الیل دا ا شو نو په ا الیل باندې ایکسپریشن کیږي او دا دواړه الیل دا بی شو نو په بی باندې هم ایکسپریشن کیږي دا شانته دا ا شو دا دواړه کیپیټل ټي والا نو دلته ایکسپریشن کیږي او دا موږ سره فرض کو بی شو نو سمال ټي والا دا هم ایکسپریشن کیږي نو دا موږ سره د دې ایکسپریشن چې کوم دی نو په دواړو هومولوګس کروموسوم باندې چې کوم یو الیل هم ایکسپریس کیږي او هومولوګس کروموسوم باندې چې کوم بل الیل دی نو هم ایکسپریس کیږي کاغه موږ سره په ډوپلیکیټ فارم کې کروموسوم موجود وي او کاغه موږ سره په سنگل کروموسوم فارم کې موجود وي نو دا ایډیټیو ایکسپریشن الریډي موږ دا پیژندلو چې ایډیټیو ایکسپریشن دا دی چې لکه فرض کو دې کې موږ سره کیپیټل ټي دی او دلته کې موږ سره کیپیټل ټي نو دا موږ سره دلته کوم دا الیل له دا ډوپلیکیټ کروموسوم دا الیل د ډوپلیکیټ کروموسوم والا دا عام طور باندې موږ دا سې لیکو کیپیټل ټي نو دې کې چې کوم دی نو موږ سره کوم قسم ته کنډیشن دی دې کنډیشن کې چې کوم دی نو دا دواړه چونکی یو شانتي دا الیل او دا الیل دواړه یو شانتي راغلي نو د دام ایکسپریس کیږي لکه دې ته موږ ا وایو او دام ایکسپریس کیږي دې ته موږ بی وایو دې دوی مې دي سیته نو په دې وجه باندې دا د یو بل فنکشن چې کوم دی نو هغه ته انهانس کوي سیوا کوي نو دې ته ایډیټیو ایکسپریشن وایي
او که فرض کو داسې راغلی چې دې کې موږ سره په دې یو چې کوم دی نو کیپیټل ټي دی او یو موږ سره چې کوم دی هم د سره الټرنیټ بل دی کروموسوم دی او هغې کې راغلی سمال ټي نو په دې کنډیشن کې چې کوم دی نو دا یو دی به موږ سره ټال ایکسپریشن کوي او دی موږ سره دا ډوارف والا ایکسپریشن کوي دواړه ایکولی ایکسپریس کوي خو د ده دا ایکسپریشن به چې کوم دی نو موږ سره د ده په ایکسپریشن باندې اثر پرې باسي نو دې ته بیا چې کوم دی نو اگینسټ ایډیټیو ایکسپریشن وایي ایډیټیو مطلب دا چې دواړه یو شانتې راشي نو دواړه د یو بل فنکشن انهانس کوي نو هغې ته بیا ویل کېږي ایډیټیو او چې دواړه یو شانتې نه وي نو دواړه د یو بل په فنکشن باندې اثر پرې باسي نو هغې ته بیا ویل کېږي ناٹ ایډیټیو یا اگینسټ ایډیټیو جین ایکسپریشن ان آل سټیجز په آل سټیجز کې چې کوم دی نو جین ایکسپریس کېږي مطلب یې څه دی که یو سیل هغه موږ سره په مایټاسس کې دی نو اوم پای کې ټرانسکرپشن او ټرانسلیشن کېږي او په مایټاسس کې که په پروپیز کې دی که په میټاپیز کې دی که په اناپیز کې دی او که په ټیلوپیز کې دی په تمام پیزز کې چې کوم دی نو موږ سره به جین ایکسپریشن پروسیس کېږي یعنی ټرانسکرپشن او ټرانسلیشن او که یو سیل موږ سره په انټرفیس کې دی نو عموم چې کوم دی نو پای کې چې کوم دی نو موږ سره به ټرانسکرپشن او ټرانسلیشن کېږي او د آل ټایپس جین کاغه موږ سره د انسولین جین دی کاغه موږ سره انزایم جین دی کاغه موږ سره ډیفرنٹ ادر پروټین جین دی خو په آل سټیجز کې چې کوم دی نو موږ سره پروسیس اف ټرانسکرپشن اینڈ پروسیس اف ټرانسلیشن دا موږ سره چې کوم دی سکیږي اکر کیږي دا به کیږي اوس دا چې کوم موږ یو بل اگزامپل هیومن هم واخلو یعنی دا یو هیومن اگزامپل موږ سره د بلډ ګروپ په واخلو دا یو فرسن دی داغه بلډ ګروپ A دی نو دا موږ سره داغه بلډ ګروپ A شو دې کې دا بلډ ګروپ A چې کوم دا الیل دی دا یو فادر نه راغلی یو د مدر نه یا کروموسوم دی دا فادر او مدر نه یو فادر طرف نه بل مدر دا موږ سره دا د یګوټ ډوټ شو دا د یګوټ چې کوم دی موږ سره بیا ډیویژن فردر ډیویژن او دینه باډي جوړه شو هغه باډي کې بیا سپرم یا ایگ فارمیشن کیږي نو دا به موږ سره چې کله مایټاسس کوي نو دا الیل بدن ته بل الیل جوړ کی یعنی کیپټل ای والا دی به بل کروماټډ ځان ته جوړ کی او دلته کې دا سمال والا دا چې کوم دی موږ سره بل کروماټډ به جوړ کی بیا به دینه بعد چې کوم دی مایټاسس وکي نو په مایټاسس کې او پردل کې چې کوم دی نو موږ سره به سیم نمبر کروموسوم به راشي یعنی دې کې چې کوم دی موږ سره کیپټل A او دې کې کوم دی نو موږ سره بلکې کیپټل A نو دا سیم نمبر کروموسوم چې کوم دی نو موږ سره راغلل چې څنګه په پیرنټ سیل کې دي دا په رزلټ اپ مایټاسس کې ځکه سنټرومیر باندې یو بل نه سیپریټ شو اوس بیا چې فرض کو دې کې یو بل لا دی چې هغه موږ سره فرض کو بلډ ګروپ O دی دې کې به موږ سره شي سمال آی دا به موږ سره دا شانته دا سمال آی دا ډوپلیکیټ کروموسوم ته کنورټ شو ډوپلیکیټ کروموسوم نه بعد د مایټاسس کو په مایټاسس کې چې کوم دی نو موږ سره د دې کې جوړ شو سمال آی او د دې کې جوړ شو سمال آی دا موږ سره دا سیل چې کوم دی نو موږ سره دوه سیل جوړ کو having same number of chromosome چې کروموسوم نمبر سیم دی اوس کو پرس کو دا لومبه A والا کنډیشن دی او دې ځان ته چې کوم دی نو اوس دا جوړی ایک فارمیشن کوي نو په هغه کنډیشن کې چې کوم دی نو د کم قسم ته فنکشن طریقې کار کوي نو اول نه ودی چې کوم دی نو موږ سره کنورټ شي انټرفیس سټیج ته دا شګور دا دی موږ سره انټرفیس ته لاړ شي چې انټرفیس ته لاړ شي نو دا یو یلو بدن ته بل کروماټډ دا شانتي جوړ کی او دا بل بدن ته دا شان بل کروماټډ جوړ کی د انټرفیس سټیج نه بعد بدی چې کوم دی نو موږ سره دا شي دا یو کروموسوم به یو دا ته لاړ شي سلتا او دا بل به چې کوم دی نو بل سلتا لاړ شي په دې دا چې کوم لومبه کنډیشن دی دې کې صرف دا ډوپلیکیټ شو
یعنی دا سنگل کروموسوم ډوپلیکیټ کروموسوم د کنورټ شو. په دې دویم سټیج کې کوم دینو دا دانه نیوکلیس ته یو کروموسوم رالو، نو دا مکمل سیل چې کوم دینو موږ سره هپلاید شو. بیا دې کې کوم دینو یو ته بدن ته یو دا راشي کروماټیډ، یعنی فرض کو دې ته کروماټیډ ا رااله او دې ته کروماټیډ ا رااله، نو دا سنگل کروموسوم دی، دا ا رااله سنگل کروموسوم، دا ا رااله سنگل کروموسوم. نو دغه شانتې په دې دی کې هم چې کوم دی نو څلور دغه به جوړ شي، سپرم یا ایگ به چې کوم دی نو د آی والم جوړ شي. اوس دا چې کوم څلور سپرم یا ایگ چې کوم آی والا جوړ شو، یعنی دا یو فرض کو ایگ جوړ شو، دا بل ایگ جوړ شو، دا بل ایگ جوړ شو، او دا بل ایگ، څلور چې کوم دی نو موږ سره ایگ جوړ شو، او د خو دا فرض کو څلور سپرم جوړ شو. اوس که دا دې سره کمباین کې نو موږ سره به راشي آی ای او بل به سره راشي سمال آی. اوس دا دې چې کله اوس دا کوي ایکسپریشن کوي، نو دلته کې دا ای به هم ایکسپریس کیږي، ورسره چې کوم دی دا سمال آی به هم ایکسپریس کیږي. خو مونږ وایو چې ای چې کوم دی د هغې ایکسپریشن په ریزلټ کې مونږ سره ای بلډ ګروپ راځي، ځکه دا چې کوم نه دی ای دی، نو د داسې انزایم پیدا کوي چې هغه موږ سره سبسټریټ کنورټ کوي انټیجن ای ته، او په ریزلټ کې موږ سره بلډ ګروپ ای راځي. او د سمال آی د داسې انزایم پیدا کوي چې هغه موږ سره سبسټریټ چې کوم دی نو انټیجن ته نه کنورټ کوي، نو دا یې په وجه باندې موږ سره بلډ ګروپ او راځي. نو دې دې کې د ای ایکسپریشن ورسره د ایکسپریشن د سمال آی د دوه ایکسپریشن دا دراصل موږ سره ایډیټیو ایکسپریشن نه دی، او بل دا چې دا په آل سټیجز کې چې کوم دی د ایکسپریشن کیږي.